لاینز خیلی دی اغا حدود سپکار دی اغا انسان رعایت کی کراس نشی اغا حدود اغا خطوط قرمز بلایشی ریڈ لاینز بلایشی اگوی که شاید ما بگا عرض کو تاسو خدمت کی اغا بدعت تکه وز اغا شون از اغا دین کی بدعتی سبیگین اکور دین زان طرفا جوڑ شوه دین نظریات و کار ندیت انسان دین بنامه پہلاو کی پرچاریو کی کما ان کی معاشرے کی دیر دست شیونه امو معاشرے کی وہ ساشتا دی چاگا خلق بنام دین پرچاریا کئی عمالا پکئی موتا سوتا مولا سید الشہدہ پیغام اندارا کرے دے کچھری حسینی یہ بدعات سا پکار دے مقابلہ ہوتی تو بدعات تا سار ٹیٹنا کی پکار دے یہ دوائم شیخ زنم دوست خدمت کی عرض کم سے مولا خپل پیغام کی ریڈ لائن حساب کرے وہ اگی زمانے کی وہ سا امام تو موجودہ دو کیا انتہائی ضرورت دے مولا قیام ویلی وکو دو ریڈ لائن زو آجینا سے دا کراس شوی ہو دا حدود کراس شوی وزکا مولا مجبور شو سے قیامی وکو عظیمہ قربانے فدیناہو بذبح عظیم عظیمہ قربانے مولا پیش کرلا دویم شیو معنویات و زوال روحانیات زوال کسا گومی معاشرے کی چا معنویات زوال طرف تلوڑشی روحانیات زوال طرف تلوڑشی اگه معاشرے کی اگه سے کسان سا اگه حسینی بلائشی اگه سے کسان سا اگه علوی بلائشی اگه سے کس سا اگه ازادار وی پکار دے اگه دا معنویات و اقدار و زندگوالی دا پارا کوشش وکی پوسی کی پکار دے حرکات کی روشی کسا دیندارے و معنویات پکار دے چا معاشرے کی حاکم وی رائج وی معاشرے اعلی زوال شکار کی سکمی معاشرے کی دین و دیندارے معنویات و روحانیات زوال طرف تلوڑشی تو سودا ډیر اوریدلې چې انسان دوه حیثیت لري یو جسمانی حیثیت یو روحانی حیثیت جسمانی حیثیت ما د خپل تکازی لري روحانی حیثیت ما د خپل تکازی لري ای جسمانی حیثیت تکازو پر کولا امام د مشترک د حیوانات سره جسمانی تکازی چه دی اره او کس معلومی دی خوراک چکاک لباس مسکن رهایش شهوات و پرکواله در طول جسمانی بدنی تکازی دی سو دا حیواناتو کشت دی انسانانو کشت دی که صرف انسان جسمانی بدنی تکازو پرکوالی پوری حد کی زندگی تی رئی ندسی کس حیوان ده حیوان پورتا نده دسی کس ویلی چه حیوان دنیا ترقله ده خوراک دا کئی چکاک دا کئی مسکن یاشتا دے بچیا زود ولدہ کئی بچیا روڑی ناسلا پیدو کئی رہائش یاشتا دے کہ صرف اندر لیول کی وہ زندگی تیری گی نو دو مغا حیوانی زندگی دے اصل زندگی دا دے انسان روحانی تقاضی پر آگی انسان روحانی غذا پکار دے انسان تا میسر بھی فراہم انسان دا پارا روحانی تقاضی چی شیدی سوچ بو کہ روحانی تقاضو امام تاسو کوم احتیاجات دی روحانی احتیاجات کسا انسان تا خدای عقل ور کرے دے فطرت ور کرے دے فطرتی شیونا عقلی شیونا مثلا زدر کام مثلا دیر کام انسان کی چه حواس دسی دی حس انسان کی اخی شوه دے حس دوستی حس تعلق حس انسانیت حس شفقت حس مہربانی دا ټول حسونه چې کوم انسان کې یخي دي احساسات دا معنوي او روحاني دي یا د عبادت او بندګۍ ولا حس ار انسان تاسو دا حس کوي کنه کوي چې په کار دی مو خدای ته سر ټیټ کوم په کار دی بندګۍ وکړو دا بندګۍ صرف ایمان او تا زمانه سره تعلق نه لري طول تاریخ کې د بشر کته تاسو سترګې وګړوي طول تاریخ کې بشر بندگی کڑی دے ساری ٹیٹ کڑے دے گرچہ اشتباہ کڑی دے مثلا چو میرستر کی تا چو میاشتی تا چو ستورو تا چو بطانو تا چو چیز سجدی کڑی دی خدا حس
انسان کې د عبادت او پرستش ول خدا یخره او دغه نیاز دغه احتیاج پر کول ضروری ده. دا معنویات دی قربان بشم. د ما تاسو سنن مجلس سره غلیو مجلسو تدسو دا مجلسو کې یا مجلسو اٹینډ کوله دا مغه روحاني خوراک ده، دا معنوي خوراک ده. دغه مجلسو برکات ذریعہ سره تاسو وکسوي خالق سوره پر سکون دی. اچھا مولا حسین سره بیتا مضبوطه ده، تعلق مضبوط ده، عزاداره او سره تعلق مضبوط ده، مجلسوں سے تعلق مضبوط ہے. هغه روحانی پہلو اندر مضبوط ہے، هغه نفسیتی اندر مضبوط آدی، هغه اعتماد اندر مضبوط ہے. هغه زنا حرکتونه زنا کرونه نکی، هغه مایوسه طرف ته نسی ویلی چې هغه ته روحانی معنوي غذا فراهم ده. قربان دشم. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد. خدا سے کسان ساغا دنیا کی صرف اور صرف مادیات کسی صرف اور صرف خوراک چکاک حدا پوری محدود وی. پیغمبر تا پروردگار اعلان خپلی چه انک لا تسمع الموتا، اے حبیب دما مردگان دی دای تا خبری نووری. زن کسانی موتا نگاه کی نظیر کی کدایشی زنده بریخی او موتا سو چاہتا زندان یایو کدایشی قرآن و خدای ورطا زندان و نئی. اگر سے کسان ساگوی خواہشات یا کوئی ضروریات صرف مادی ضروریاتوں پر کولی حد کی زندگی تیروی یا کوئی دعا سا کنیکشن نشتا، قرآن سے رابطہ نشتا، خدای سر تعلق نشتا، اہل بیت سے واسطہ نشتا، مجالس سے شوق نشتا، دسی کسانو تا خدای چی صدا مردگان دی. تاسو ڈکشنری کی تاسو جبه کی کدایشی دا زنداوی خدای دی چې زدغه ته زندان نه یم څنګه خوري چیکی څوملی پچیږي لباس شي رهایش کوي نه زد حقیقی زنده هغه ته هم څنګه روحانیات معنوي پهلو جذبه ورکه زیاتوي. زده د څه کسانو ته زندان یم قرآن دغه ته مړو نه یی. که یو مثال تاسو در کوم بوش چې دوره کسان عراق یا افغانستان کې قتل کړل، هټلر چې یو قاتل وو، صدام چې یو قاتل وو، یا مثلا اسرائیل خبیث ترین د وزیر اعظم چې اوس ختم شوی دی نتنیاهو، یا داسې نور خبیثان کسان چې هغوی ډېر کسان قتل کړل، ظلم یې وکړلو، دغو ته کیدای شي ما ورته انسان نه وایي خو قرآن و خدای ورته انسان نه یایي. دو حیوانہ بدتر دی بلی کہ صرف اور صرف ایکیو پہلو زندہ دے، حیوانی پہلو، انسانی پہلو جو مکمل ختم شوه دے. بس یاد وسط از صرف موضوع ایکسپلین کولی دے پار انشاءاللہ تو سو ٹائم در خلمانا یاد وسطوی کما معاشرات ساگه کی معنوی احتیاجات ختم شی، معنویات و تتوجه نوی، روحانیات و تتوجه کی نوی، آغا معاشرہ زوال شکار دے، آغا معاشرہ بیا مڑا دے، آغا معاشرے تا بیا زندہ معاشرے نشویلے، آغا بیا مڑا معاشرہ دے. مولا قیام کا ولی و مقصد اللہ سیزید بنی امیہ پسیدلیو معنویات و ختم ولی سے، روحانیات و ختم ولی سے، یا وہی صرف اور صرف کار داو څه خلکو ته وایي چې هغه خلکو نه قرآن راغلی و نه وحی راغلی وه نه عالم معنویاتو سره څه رابطه و څه کنکشن و که دی زندگی انده دنیوي زندگی دی بله زندگی نشته دی. لذا تاسو زه مثال در کوم جنگ صفین تاسو وکسا کله انسان حیوانات طرف ته وځي هغه به چه نشي کولی. جنگ صفین یوه نمونه زه درته پیش کوم. تاسو پته دی که مولا منځ حکیم شام منځ جنگ شوی و جنگ صفین په نامې څه ډېر طولني جنګ و بهرحال ډېر کسان ورکې قتل شول، شهیدان شول ورکې هغوی نه یو عمار یسیر وایي مولا لښکر کې عظیم صحابي د مولا د جنګ صفین څه شوی دی که نه د اوس موجوده شام څه کوم دی د شام کې شوی دی. شام کې که تاسو یوه شهر نما اورېدلي وي رقه شهر، رقه شهر څه کوم دی همدغه ځای کې جنګ صفین شوی و. د رقه شهر کې اوسه عمار یسیر و نورو شهداو قبرونه شته دي. جنگ صفین کی کوم شهدا شي مالتی خاختی دفن دي.
مولا لخکارا رچی مقابله تا حاکم شام لخکارا رچی مقابله تا روان دی خو حاکم شام لخکار مخی رو رسیدو دوستا پتا رکان اغده ده دمشق سا کوفینا چی نو بیا دیر مزال ده نو مولا لخکار سا رسیدو اگوی رسیدلیو او دا غزی کی نهر آو اگوی نهر نیا قبضا لگولی با مولا سا کلا لخکار ورسیدو دوستا پتا اختیم کی سهرئی مزلی وی و خانو بانده وسانو بانده سخت سفری وی گرانو جنگونا یقینی خبر طبیعی خبر ہے کہ مولا لخکار کو صورت تک شعر دی وہ بہت سا خاتمی بھی تگیا شی و میدان آغا ترور سے دن محاس ترور سے دن آغا حکم شام نظریہ آئیڈیالوجی کا سا اے مولا آئیڈیالوجی دستر گل روا اس کم کسان سا روحانیات و معنویات و باندی باور ہوئی کم کسان سا روحانیات و معنویات و ختمولی پسی ہوئی اسمان سما کے فارق دے دا وہ نظریوں کی اگوی چکڑی وہ بو باندی قبضہ لگولی با حکم شام ته حکم کړی چې پام کوي واک کاترا او بدسا علی لخر ته ونه رسیږي کله دوی راورسېدل پوه شول چې وبیر نیبان کړي دي کوشش یې وکړو مذاکرات وشول خو یې نه منله وایي اوبه زندګي ضامنه ده که نه قرآن کې خپل یې که نه اوبه زندګي ده وجعلنا من الماء كل شيء حیا ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے یا مولا ایو حدیث کیا یاد سے طعم الماء طعم الحیات ایو بو خواند زندگی خواند ہے یعنی کم کہسو او بو سرا دے زندہ دے کہ او بنیشتا خو مرد دے آرچی زندگی او بو نا دے ندی ٹائم کی دینی او بو بان او بیوانی بان کا ظلمانو سکل دا وشول اس دی ٹائم کس طرح کی کرو دا کا مغا سوچ دے معنویات و روحانیات و مقابل والا سوچ مولا سو وقت دی ٹائم کی مولا و خطبائی و تقریر وکڑو خو دیر جذبات و نڈاک دیر شجاعت نڈاک و بہادر نڈاک تقریر سر کی ایوات بھی جملے سرطہ ذکر کا مولا سے کل اخپل سپیان ولی دل سے تگی دی و بور باندے پانشی دے امام و تیوات جملہ دسی آرس کرلا آدم و سپیانو آد علی لخکر والا جوانانو فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین عمل گرو کچھیری غوڑی سے عزت سا زندگی و کوئی عزت سا زندگی تیرے کو یاد وسطا دا سا توسو زندہ ہوئی زلات سا زندگی تیرے کوئی دو مارگ دے زندہ ہوئی زلات سا زندگی تیرے کوئی دو مارگ دے کم مرش ہوئی عزت سا ران اندو زندگی دے زندگی دے دخت نشی ہوئی لے ستا زندہ ہوئی و زلات سا زندگی تیرے نا سا عزت ورکی نوی اگا زندگی نہ دے آسک سار دا نوی نی والا عزت سا نوی اگا زندگی نہ دے دقی زندگی تا زندگی نہ مائے ہوئی بہت سی کوئی مولا و جملہ دا سیا ہوتا ہے اس کا او کچھیری غوڑی سو او بونا سیروب شوی اول توری ایدوی وینیو نا سیروبی کوئی بیا تو سو خپلی حلکوم اخپلی خلی بیا او بونا سیروب کوئی اگر بعد ای مولا لخکر سکوم حملہ ورماندی وکڑلا ایوی حملے کی دا ہونے بیا قبضائی او باندې ولګه ولا خو زده غزي طرز تفکر کسا څکل قبضا ولګول مولا لخر ولا ملګرو مولا دولت مولا اسمو بور باندې بندونه ورکو امام دوی ځنا د علی روش نه ده علی طریقې کار ده نه ده صدیخمان دغه طریقې سم مغلوب کی دغه اقدار باندې سره کوئی نه دی د اسلام نه سره خبر نه دی مولا او بور باندې باندې کړلې ویری کې دوی تا مولا دې ز بوزدلانه طریقې سره جان نه ګټم زپو بو جنگ نہ گٹم زکا جنگ گٹم بے میدان کی گٹم دیتا دیولیشی اقدار دیتا دیولیشی معنویات و روحانیات زکلا چوسا و سراوی اگر سوچ دا شیوی نظریائی دا شیوی جو صلوات وسط محمد و آل محمد صلی اللہ زي مولا جملة توسوق سوي كربلاء كي إمام سكلي وجملة كي يغيب جملة عند إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما مولا دي إتس مارك سعادات بولم زون دبارة شهادات مو دبارة سعادات ده زي إسلام ياري كي ولا الحياة مع الظالمين إلا برما ظالمان و زندگی کا ولا زلات بولم زون دبارة یعنی ہر ایوا زندگی زنداش والا قیمت نہ لری آغا زندگی قیمت لری چاگا کی عزت سا زندگی وی اسلامی اقدار سوی معنویات سوی روحانیات سوی کمی زندگی کی سا معنویات ختم شول
کومې زندګۍ نه څه روحانیات ووتل، کومې معاشرې کې څه فحشي بېدیني زیاته شوله، هغې معاشرې کې انسان قتل شي شهید شي بهتره دی تو دا څه زنده پاتې شي. دا ډېره مهمه مسله ده. دیندارۍ اصل دی قربان بشم. مولا حسین دیندارۍ احیا دپاره، مولا حسین معنویات و روحانیات و احیا دپاره قرباني ورکړې ده. ما و تا پکار دی دا کوشش وي معاشرې کې. زه څوره فریضه لرم، ته څوره فریضه لرې، پکار دی دین او دیندارۍ زنده کولې دپاره، تزه کولې دپاره، معاشرې کې دین پرچار دپاره پکار دی ما و ته خپله حصه واچوو. علي زه حسیني یم، ته حسیني یې. بیا یو کلکه صلوات حسین محمد و آل محمد باندې. ذات سوک سے پیغمبر حدیث دے پیغمبر دیس ان یخاف علیکم استخفافا بالدین. پیغمبر دیس او خلقو زاتو سو باندې ایوی خبرې حواله سره ډیر ډارېږم. انداز مونه بعد تاسو دین ته سپک نظیر ورکوئ. دین تاسو معاشرے کې سپک بلای شي، دین تاسو معاشرے کې درجه 2 کې سیکنڈ ہینڈ حسابیږي. اول درجه کې تاسو دنیا ته مادیات ته قایل وي، دویمه درجه کې دین ته قایل وي. تاسو نن ایدی مظاهر دنیا کې لیدایا شوي، خلکو ته دین عالی پزړه کېږي، څوره دین ته احتیاج و ضرورت وي. کله احتیاج و ضرورت نه وي دین ته خلکو بیا شان دی په څټ دی دین نه. بیا زه مثال درکوم، کسا یو مختصر باندې ان شاء الله تاسو ټایم از ډیر نه خلم. ایمو ماشه کې ته دغه لکسترګي اوړه خال د خپل بچي او تعلیم چیک د تعلیم خشه ده، زنیم څه بات شه ده، دنیوي تعلیم خشه ده، تعلیم حواله سره بیماری حواله سره لباس حواله سره خونی تعمیرات او حواله سره ډیر زیات اهمیت قایل دي. کدین درې ته ډیر زیات اهمیت قایل دي. خپل لیدای شو ایتو بچا اسکول کې نمبر کم وخلی خپاکیږي ہوتا کا المنز نه کوي خپاکیږي ہوتا، اصول دین فروعی دین نزد خپاکیږي ہوتا، قرآن او اسلامیاتو کې زیرو ده دخت ډیر خپای کا انګلیش کې میتھس کې فزکس کیمستري کې کم نمبر دي دخت ډیر خپای. پسونه نه وښوي مو ریزلټ دی انده پبلک سکولونو ډیر شي تعلیم ډیر شوی دی. زه وسا قسم اکثر بچی اسلامیات کې قرآن کې قرآن الوستل کې دین کې دیندارۍ کې کمزوري لور وته نه دی خپا، مشر نه دی وته خپا، دخت خپاله چې انګلیش کې کام نشي. خبره ده انګلیش مخالفت چوک کوي شي نن سبا، ټیکنالوژي مخالفت، ماډرن زمانہ ده د ټول شینه لازمي دي. خو دې سم په کار ده. اول دینداري ده، دین اول ده. بچای د سبي المنز نو کې ډېر وته خپا کېږي، که سکول ته نشي ډېر وته خپا کېږي. اوس مې یادو پلار نه بوایم یو پلار څه دوای زمن وی، یو زوای پیسہ ډیره ګټي خو بی دینه ده، یو زوای پیسہ لګ ګټي یو نه ګټي خو دیندار ده. هغه زوای ونه ډیر ګران ده چې پیسہ ډیره ګټي بی دینه انسان ده، کدا زوای ونه ډیر ګران ده چې دیندار ده پیسہ کم ګټي. دا مثالونه دي چې انسان وکسي سمات دین مهم ده، دنیا سوره مهم ده، دین سوره مهم ده. مولا سید الشهدا قربانه ای مولا قیام، ای مولا اسباب قیام نه یو شای انداو چې مولا مختلف دین معاشره کې هياشي روحانیات و معنویات زوال شکار شي وو. نن ما او تا فریضه جوړیږي قربان بشم. نن زي مثال درکوم څوره کسانو سره د خمس او د زکات سوچ ول سره ده، څوره کسانو سره ده لکه تاسو تناسب وکړو یو المنزونه څوره کسان کوي خمس او زکات څوره ور کوي نشوي کوي نوریات آسانه کوم. ایمو معاشره کې المنزونه مثلا 95% خلک کوي خمس او زکات 25% خلک ور کوي. د 25 تنه منفي کا 95 نه څوره پدې کی 70% خلک نه ماغه 70% خلک دي المس کوي خو خمس نه ور کوي، زکات نه ور کوي. ویلې المنز آسان ده بغیر د خرچې ده، دغه ځکه پیسې ده خرچه ده دین لپاره نقصان نشي کوي، نقصان ته زړه نه کیږي. دغه ځکه دین نه مخړولې ده، دین دوره غوړي چې سورې خپل مفاد لپاره سورې حد کې خپل مفاد وي.
سوره څه خپل فائدې دپاره دی. ځکه دې یو مثال ډېر کوم خفه نه شوي موږ ته ځنه کسان رسي که نه خاص کر ما نظریه ذاتي نظریه داسې دی 2 وړونه دي 3 وړونه دي 100 کاله ګاډه زندګي تېره کړې ده یوه ورور ته یې پته لګېدلې 100 روپۍ ورسره دي څه شیونه یې اخیستي راخیستي دي مثال یې در کوم هغه ته یې پته لګېدلې څه دین شریعت کې بېلوله داسې دی چا څوره ګټلې دی هماغه دی خبرې ته لږ سوچ وکړئ چا څوره ګټلې دی هماغه دی اوره پورې دین نه و په زړه دغه سړي چا څوره ګټلې دی هماغه دی اوس یې څه واورېده په غوږه څه چا څوره ګټلې دی هماغه دی خو له مخکې مدرسې ته عالم ته منډې اندور وایي څه هغه صرف زه شریعت کې غواړم څه بېلتون وشي ویلې کوي شریعت یې ته پاته یې څه شریعت کې اوس ګټه روځي شریعت کې اوس ګټه روځي بابا بېلتون دا اوس شریعت کې کوي ځکه څه دین نه ګټه حاصله کړي شریعت نه ګټه حاصله کړي زه یې دې جواب داسې ورکوم قربان د شم 100 کاله پښتو کې ګډه زندګي ده وکړله شریعت کې ګډې زندګۍ تصور نشته دی څه کومې پښتو کې د ګډه زندګي کوله مغه پښتو کې اوس بېلا شه مغه پښتو حساب سره بېل شه اوس شریعت کې ما بېلېږه شریعت نه ګټه ما کوه ډېر کسان د فیصلې جرګې مرکې شریعت ته راوړي خو څه کله پوه شي څه اوس نقصان ورته رسېږي اوس شریعت کې عالم ملا ورته پیشنماز ورته یایي څه ته په غلطې مغزي کې بیا فایل مثل واخلي هېڅ زه عدالت ته وړم دین مهم دی او دین کې څه نقصان وي خلا ګټه وي بیا خلا اتوه شوونه خلا یو صلوات واسطه محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد نزا امام صادق علیہ السلام یو حدیث دے زیتوس خدمت کی عرض کا مولاد دسی عجیب حدیث دے یقوم القائم بأمر جدید وكتاب جدید وسنة جدیدة وقضاء جدید مولاد دسی ای شپیگام امام دسی ای کل آخری زمانے کے آخری زمانے امام کل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کل آخری مولاد ظهور وکی آغابت سالور نوی شیون روڑی خالقو تا مسلمانو تا بت سالور نوی شیون ویر کی نوی شیون بروڑی قرآن بن نوے روڑی دین بن نوے روڑی سنت بن نوے روڑی قضاوات بن نوے روڑی څه مطلب شو د حدیث د خدا اهل سنت صحیح ہے کنه چې شیعه قرآن بل ده نوے قرآن دی امام روڑی کنه نوے دین ده روڑی قربان ده شم نوے نه ده مغا ده مو بدل کرے ده مو عمل نه ده پکړه مو خپل تفسیر ته نه خسته ده دین نه مخبل تفسیر خسته ده قرآن نه مخبل تشریح خسته ده سنت نه مخبل مقصد خسته ده قضاوت نه مخبل مقصد خسته ده امام بخبل اصلی معنا سره امام بخبل حقیقی معنا سره قرآن ما تاسو تروړي چې قرآن دغه ځکه دا معنا ده دغه ځکه دا معنا ده تاسو بدل کړی ده تاسو قرآن نه عمل نه کړي ای دین صحیح دا معنا ده سنت دا معنا ده قضاوت دا معنا ده تاسو بدل کړی دي ما تاسو ته امام دین نوے ابریخیگی خپل دین برتا صحیح ابریخیگی دا مسئلہ دے انسان سے پکار دے سے دین سوچ والسراوی دین اصل دے مادیات فردی اول دین دے بیا مادیات دی ذکر دیو مثال دیر کم یو انداری معاشرے کی مثال دا دے سب آر یو پلار ذمہ دار دے سے بچی پبلک سکول تا واسطے استو دی کنے دی استو دی 2000 فیسونه وانی سه 5000 فیسو پورې ولړډو خو مزدګارا ډیر کام لرون دي څنګه ذمہ دار دي چې بچای قرآن ته تعلیم قرآن ته دینیات ته چې یو معلم ته وروستای ډیر کام کسان دي څنګه ذمہ دار ځان بولی سنا پکار دې 2 غنټه ما بچای د قرآن د دین تعلیم حاصل کی پکار دې ایدیو دلیل کدر کماندا دے تو کور میں کیوا کرتے گا مسجدوں ویران دی کا نہ دی تالیوں سے پرتی دی کا نہ دی مسجدوں سے تالی پرتی دی مسجدوں ویران پرتی دی دا مسجدوں موتوں شکایت کئی کا نہیں شکوا امام خود احیاء دین دا پارا قیام ہو احیاء دین امام ذمہ داری و ننی موتوں ذمہ داری ننی موتوں فریضہ دے پکار آریو کس دا فریضہ خپل حد کی ادا کو ازا مولا کاول دے سب
ان الناس عبید الدنیا والدین لعق على السنتهم یهودونه ما درت معایشهم فاذا محس بالبلا قل الدیانون. مولا دیز که تاسو دین و دنیا منځ لګه زه تاسو ته مثال در کوم. هغه داسې مولوی در حقیقت دین خلکو ژبې حده پورې دی، دین خلکو ژبې حده پورې دی. څو پورې څه کاروبار و زندگی چلیږي دینداری دي او څه کله دین تکارې کې اوسه شي دین او نقصان ورته رسوي، مثلا دین لپاره قربانۍ مرحله راشي بیا ډېر کم کسان به تاسو کسوي. ای دین قربانۍ لپاره بیا ډېر کم کسان تاسو تبریخي څنګه دین لپاره قربانۍ ورکوای شي، دین نه هغوی قربانۍ کوای شي. پس یاد وساته معنوي روحاني پهلو په حوالې سره پکار دی ما او تاسو کوشش وکړو. امام تاسو فریضه جوړیږي چې انسان دی حواله سره ډیر زیات کوشش وکړي. خیری او حدیث تاسو گوش گزار کوم تاسو زحمت دي سره ختمام یو صلوات واست محمد و آل محمد باندې. مولا یو حدیث کیای ګرمه ماحول دي تاسو تان کړلو د اخیری حدیث تاسو گوش گزار کوم. قال لجابر یا جابر قوام الدین باربعۃ والدنیا باربعۃ. مولا دو تیسم اے جابرہ دین و دنیا استقامت قیام پابرجا شولا سالم شولا څلورو شخصیاتو سره تعلق لري، څلورو افرادو سره. یعنی دین معاشره کې اعلی قائم پته کېدای شي چې کله دا څلور شخصیات صحیح ذمہ داری انجام کی ایوی معاشره کې. عالم مستعمل علمه، هغه سي عالم څنګه خپل علم استعمال کې راولي، هغه سي عالم څنګه خپل فریضه صحیح طریقې سره ادا کی، که منبر نویا صحیح ادا کی، که محراب نویا صحیح ادا کی، که سکول کالج کې د مدرسې کې د صحیح طریقې سره ادا کی، اعلی دین معاشره کې پیلو کې راشي. وجاهل لا يستنكف ان يتعلم، و بل دویم کس جاهل انسان څنګه نه پیږي خو خپل جهل باندې پردا ونه چي نه پیږي لوړ شي پښتنه وکی، نه پیږي پښتنه وکی، خېټې نه مسله جوړه نه کی، شبهه ده، سوال ده، کوېشن ده، ذهن مشوش شوی ده، ذهن و سوال وجنه پریشان ده، پکار ده لوړ شي حل کی ځان ته. دریم و جواد لا یبخل بمعروفه، دریم هغه سي سخی کا هغه پیسہ ور سره ده پکار ده هغه بخل و نه کی، یغه واس کې ده یو مسجد پکار ده آباد کی، یغه واس کې ده یو منبر پکار ده آباد کی، یغه واس کې ده یو عالم پکار ده معاشره سوسایټي کلی وطن ته راولي څنګه تبلیغ وکي. سخی کا چا سا پیسہ ور سره ده هغه ذمہ دار ده څه دین لپاره خرچا وکي. و فقیر لا یبیع آخرته بدنیاه، و څلورم فقیر و غریب کا څنګه خپل فقر و غربت واجینا خپل دین خرڅ نکی، رشوت و نخلی، سود کاروبار شروع نکی، حرام نخوری. دغه څلورو کسانو که صحیح ذمہ داری ادا کړل یاد وساته معاشره کې بېدینۍ نه زیاتېږي، بے حیائی نه زیاتېږي، لا مذهبیت نه زیاتېږي، روحانیت خپله په خپله معاشرې کې زیاتېږي. زه صرف یوه شي باندې درته لږ غونډې کې همدا مختصره اشاره درته کوم. کسه کربلا واقع که تاسو وکسوئ که نه ویلې کربلا واقع دې طریقې سره رونما شوله. یوه وجه همدا وه ځکه چېرې هغې زمانې کې هغسې کسان څنګه عالم بلای شول سکوت یې نه وی اختیار کړی، کربلا واقعه داسې رونما نه کېدله. سکوت نه دی پکار، خاموشی نه دی پکار. عالم صرف دا نه څه هغه کس هغه علمي دین کړی نه، عالم هر یو پوه سړي ته ویلی شي. او معاشرې کې پوهو کسانو سکوت معاشره ته به یې سروبرو کوي. رهبر معظم یوه بهترینه جمله ادا کړې ده، هغه یې چې کومې معاشرې کې ذمهدار کسان، پوه کسان، خواصونه ورته ویلی شي، کله هغه سکوت اختیار کی معاشره ته به یې سروبرو کېږي. همون معاشره کې اکثر داسې مکسو نه کسان یو کار کسی غلط کار وشو، ناجایز کار وشو، چوک د غلطه کوي ناجایزه ده کوي. او بنده خدا دې پیژندې چې تو کلی کې یو کس اډه خلاصه کړي ده د آیس د نشو ته مشو ته نه یو ته نه پڅېږي اوسې ویلې چونکې الیکشن کې تو پلټۍ والا ده، بېدینۍ ده که نه ده، لا مذهبیت ده که نه ده، ته څنګه ځان ته حسیني نه ویلی شي؟
څه تو ترزوای دی تو مثلا پلرینی کې دی تو قوم کې دی تو همسایګي کې دی تو څه رشتہ را بیتا دی ور سره تو څه کار ور باندې چلیږي دنیوي کار د پاره ته چوته امر بالمعروف نه کوي ته نه یې تو الفاظ دا دي چې زه ویلې ځان په غام وړاوم حسینی څه وي هغه د ټکې نه کوي دین د پاره به ځان په غام ډاوي څه دنیا د پاره وي مرلې د پاره ځان په غام ډاوای شي دین د پاره کوشش وکا معاشره کې دینی اقدار او زنده کولې د پاره خپل حصہ واچا وا قربان د شام کسا ایمو معاشره کې وا بدبختی اندازه وا بدبختی څه متمخانه اعلان ماشاءالله ډېر زیارتونه اعلان ماشاءالله ډېر مسجدونه اعلان ماشاءالله ډېر هیڅ کمای خو نشته ده کنه کمای د دغه خبره ده که انجمنی دي که کمیټیانی دي که متمخانی دي که زیارتونه دي سکومه ذمہ داری ده هغه پرې خلی ده سکومه ذمہ داری نه ده هغه پسې لګیا دي مرکیټونه خو جوړوای شي خو سکولو ته ملیه موتی دي مرکیټونه خو جوړوای شي خو تعلیم او تربیات باندې پیسې خرج کولی نه پیږي مرکیټو کې یو بل شو کې انویسټ کوای شي په سود او پیسې ور کوای شي زیراتو ولا ټیکټرو کې ور کوای شي نورو شو کې متمخانو ولا پیسې ور کوای شي خو مغه متمخانی نه ټول کال تعالی پرتاوی دینه نشرمېږي دینه نشرمېږي څه ټول کال متمخانی نه څنګه طالب راتی وي جمعات نه څنګه طالب راتی وي بس یاد وساتوي کچېره دا سکوت نوي معاشره خپل په خپل ټکی دی چې یو مثال درکوم کسا څکلا شام ته بیبيانو مزال وکړلو کنه سکوت ختم شوالو سکوت څنګه ختم شو کوفه کې شام کې ورمنې خطبه وکړلې مولا سجاد خطبه وکړلې یزید دربار کې مولا سجاد خطبه وکړلې دغه خطبو دغه ویناوانو څه اثر او اثر داو چې یزید مخبل شام کې رسوا کړلو یو ظالم فاسق فاجر کا سقوط زوال صدرو برونه کوم هغه ټیم کې خو کم از کم شرمندای کوای شي کم از کم شورای کوای شي خرپاوای شي لکه څنګه مولا سجاد عزت او سوکسوي شام نه ایوا مدین ایوا خروج ایوا تللا کربلا نه وای کفیلی ایوا روتلا تللا شام نه وا خو شام نه کومي طریقې سره کفیلا لوړاله او کربلا نه کومي طریقې سره لوړاله کربلا نه د سه لوړا ځبان کې تړلی لوړل اندا کفیلا چې شام نه روتل د سه لکه فاتح وی فاتح کړي وی د سه روتل ویلې سکوت نه وکړل خاموشي خاتمه شوی و قربان شام د صرف جوانانو ته دایم جوانانو اندا معاشره ما و تاسو په سحرې ویلاړه ده هر جوان په کار د احساس ذمہ داری وکي نور ذمہ داری نه وي او زه صرف کې واځي ذمہ داری ته خیم ای ته وړونه خو نه کیدی وړه وړه کنه بچی د دی وړونه وريرونه دي ایغه ذمہ داری کم از کم واخلا اد سم معاشره خراب نکی تبعه طرف ته د سبو نزی اندا بڑے روٹے ذمہ داری یو صلوات واسطے محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد زدارو بختوری وی اهل بیت الله منی ولیده اتم شپه ده د غم او د مصیبات شپه ده شهزاده علی اکبر علیه السلام پس منسوب شپه ده صرف تو حکایت اندغی زمن کې د عرض کم د وزدره او د سینزنه او د کم نظیر ونه کوي قربان د شام د وار چوتا نجات ور کړی دی ما او تاسو ته نجات رکوای شي ایوا واقعا اسرار الشهدا کتاب کې مصنف لیکلی دی څه هندوانو توستپاته رسم دی چې کوم کس مړ شي بیا جنازه سیځوي جنازه بیا ور کې سیځي کنه ایری شي بیا یو بوته وچی یوا خزه و هندو یغه جنازه اند سي کلم راشي وا سي زواله لرګي رجامه کلون دی باندې لرګي رو باندې خېدي جنازه و سي زواله خو سکله ولید الهار څخه ختم شوی دی مکمل د سینای مکمل محفوظه پاتې شوی دی سینای نسیږي حیران پاتې شو دوباره لرګي او ترجمه کړ بلې طریقې سه وسوله سینای نسیږي مکمل سالم مال هر وهر بای په استعمال کړل هغه نستا کوم
پنډه دی وي هغه الزام ولګول ته شاید دی څه ګناه کړي وي ځکه یې دی دا حسینه نسیزي خو دې ټایم کې چې هغې ښځې وه خور وه هغه هغو کسانو ته یو حکایات سنو که نه دا ګناه سره تعلق نه لري دې وجه دا دی چې واورېځې مولا حسین عزادارۍ کې شرکت کړی و اوس کله مصائب شروع شول نو ښځو سینې شروع کړلې ما د هغې خوره ډېره زیاته سینه مغزي کې والي وه متام کې ډېره زیاته سینه والي وه هغه نتیجه نن دا دی چې کومې سینې باندې د حسین ذکر شوی و هغه سینې ته اور نه شو ورنږدې کېدی نه شو عزادارو یقینا امام تاسو دا یوه سرمایه دی د اهل بیتو ذکر نن اتم شپه دی